والله یو وفد په لاره تېرېده رسول الله صلی الله علیه وسلم د سهار په مونځ ولاړ چې ودرېدو قرآن واورېد خپل وطن ته چې لاړه پیریان راغونډ کړه انا سمعنا قرآنا عجبا یهدي للرشد سورت جن قرآن کی مستقل صورت تے د جنات بیان دی عزیزان دا تاسو مونږ چې یو بل دنیا چې پاغي کې داسې دنیا آباد ده لکه دا تاسو چې د ځمکې د سر د پاسه آباد د پیریانو بل دنیا ده قرآن کې راځي پیریانو یو وفد په لاره تېرېده رسول الله صلی الله علیه وسلم د سهار په مونځ ولاړ چې ودرېدو قرآن واورېد خپل وطن ته چې لاړه پیریان راغونډ کړه انا سمعنا قرآنا عجبا یهدي للرشد سورت جن قرآن کی مستقل صورت تے د جنات بیان دی انا سمعنا قرآنا عجبا یهدي للرشد من خو داسې قرآن واورېد چې سړی د نیکۍ طرف ته راغلی مستقل وفد راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خپل وطن د تلو دعوت ورکړ چې تراشه دا قرآن چې دی خلقو ته دی دا لږ مونږ ته مو وایه رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړو یو شپه او پیریانو ته دعوت د اسلام کو زرګونو او لکونه پیریان مسلمانان نن هم په پیریانو کې داسې نظام را روان دی لکه مونږ کې چې کوم نظام علما پکې شته د شاه انورشاه کشمیری رحمت الله علیه په درس کې یو پیری به راتلو سبق به وی درس حدیث به وی شاه صاحب چې پې پوه شه تپوس یې ترې وکړه چې ته کوم ځای فلان دی جي زه فلاني ځای نه راځم او زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانې نه هم څه موده مخکې پیدا او ما رسول الله هم لیدلی علماو د هندوستان بني چې شاه صاحب که په دې اعتبار والي نو تابعي هم دی ځکه چې صحابي لیدلی تاسو خیال راکړئ د خپلو لیدو درته وایم دوه خبرې تېر اتوار په ورځ پارچنار ته تلم او د پیر په ورځ واپس راتلم زر کې ځکه راتلم چې ما ته ویزه لږ وخت له میلاو شوی مونږ خو په پاکستان کې په ویزو ګرځو که نه هله سیرت کانفرنس زمونږ صدر صاحب د سیرت کانفرنس افتتاح کړی د سیرت والا د دین سره څه کوي لګیا دی د سیرت کانفرنسونو افتتاح کړی لوی ګیرې والا شیخان او مشایخ ورته ناست دي او د سیرت کانفرنس یعنی علما به ناست دي او دوی به د سیرت کانفرنس افتتاح ډېر دین مونږ مشان مونږ نه لوی دین شرمي بل څوک کوتک شاه به راپاسي یا به سیده د سیرت کانفرنس افتتاح او دغه به ورته ناست دي شیخ فولاد بابا وسیم ورته لاندې ناست دي او دا د کوتک دین به راپاسي او به دا د سیرت کانفرنس پیر په ورځ واپس را پارچنار کې راته پته ولګېده چې د تیندو مولانا صاحب وفات شو او 2 بجې جنازه ده زه 12:30 را روان شوم پارچنار نه 2 بجو ته تیندو ته ورسېدم په خدای باور وکړئ د رسول الله په منبر ناست دی دا د اورېدو خبره نه ده زما د لیدو دا بله ورځ د دې مولانا صاحب کار دا او طالب ته سبق ویل او الله نه سوا د ټول عمر په بل څه کې اړه تېر کړی مفتی محمود صاحب د خدای وبخي چې کله دې طرف ته بلاړو نو د ده سلام لبه هغه م ورکړو خو زه پې پوه نه وم چې دا دومره لوی سړی دی چې دا مفتی محمود ولې ورځي ما خیال و چې سیاسي سړی دی څه سیاسي خبرو لبه نو بله ورځ ما ته پته ولګي تک شپین اسمان دی دغسې لکه دا اوس چې جنازه چې د کوره راویسته او په مدرسه کې کې او د تابوت نه دا تختل لرې کړه او د ده دا مخ چې بربند شو نو دومره ساس د اسمان او دومره پاغندې د واورو دا داسې راشوري شوې که نه ته به چې مالوچ راولي په نورې علاقه نه دومره ټوکړه کې لکه د ده قبر او د ده کور په دې ټوکړه دا پاغندې راولي ما سره ملګري هغې ته مې ویل لکه د غرونو ګوټ کې چېرته وګورې والله کوي کم از کم 15 زره خلقو د هغه په جنازه کې هغه یې په ځای پرېښود ټول خلق په زندګۍ کې مباشره نه وي خو چې دی له حد ته کوز کو هر څه بند جواب زمونږ استاد هرات مولانا صاحب ډېر لوی ولي او بزرګ فی الحال بیا زرخانۍ کې ښه د هغه جنازه هم چې د یادګار نه راوویسته و زرخانۍ ته مړه یکتیب بیري باغ ته چې ورسېدو توتاګر کې مارغان پرې راغی کم از کم 2-3 زره توتاګر کې داسې به راله په دې جنازه داسې به شو بیا به
داسې بشي بیا به داسې شي عین تر قبره پورې چې قبر په تر هغې پورې به په قبر داسې راتله او تله به خو چې قبر ته م کوز کړو خاورې کې واچوې مرغه شاه انور شاه کشمیري رحمت الله علیه عرق الشذي یو د هغه تقریر دی ترمذي باندې چې کوم تقریر هغه کړی د یو راوي متعلق لیکي چې په نس د راویانو باندې دی ضعیف خو تقوا او بزرګي داسې وه قبره یفوح حین دفنا شاه صاحب وایي چې قبر نه دی را روان کو نو د قبر نه د وړاندې نه خوشبویه قبره یفوح حین دفنا زما عزیزانو عرض دا و چې کوم خلک د الله سره رابطه او تعلق شي جنازه به د لا کور پرته وي او په قبر کې به درته د جنت د عطرونو سپری شي بهرحال عرض دا و چې دا د هغه خلقو حال به وي چې د کومو خلقو رابطه او تعلق خدای سره حدیث کې راغلي دي چې یو سړی د شپې سملي او تبارک الذی وویل یو خو د جمعې په شپه تبارک الذی ده چې دا امامان وایي په دې کلمو کې رواج حدیث کې دا نشته چې د جمعې په شپه امام دې تبارک الله د شیخ او د ملا فتنه شي په خپلو کې ملا غریب پښتنو کې کېږي امام نووي دا د مسلم شریف شارح دی او ډېره لویه شرح یې په مسلم لیکلې ده نووي هغه لیکلي دي چې یو بزرګ په لاره روان و په یو قبر تېر شه په قبر چې تېر شه نو دا قبر کشف چې ورته وشو نو هغه صاحب قبر چې و هغه په قبر کې لمونځ کولو لګي لمونځ په قبر کې کول دا دلیل د دې خبرې دی چې په قبر کې سړی ژوندی اوس په دې باندې دا اعتراض کېږي چې لمونځ چې دی دا خو د دنیا شی او په عالم آخرت کې خو لمونځ نشته نو بیا په دې قبر کې د عمر لمونځ څنګه کول علما وایي چې لمونځ په دوه قسمه یو لمونځ دی چې هغه په سړي باندې فرض وي او دی پې مکلف لکه دنیا کې څومره ژوندي چې دي مکلف مخلوق چې دی په هغې لمونځ فرض دی که نه کوي مجرم دی که قصدن نه کوي انکار پې کوي کافر کېږي پې سره یو په عالم آخرت کې لمونځ دی نو دا د الله د جانب نه په سړي باندې فرض نه په خپل تیږې خاطر باندې دوی آزاد وي که په خپل شوق سره لمونځ کوي نو د دې ثبوت علما محققینو نه شوی عزیزانو که تاسو خیال وکړئ بل جواب د دې دا دی چې دنیا کې تاسو وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي الصلاة معراج المؤمن لمونځ چې دی دا د مسلمان معراج لکه زه چې معراج کې خدای ته تللی وم او د الله په دیدار مشرف شوی وم داسې لمونځ کې هر لمونځګزار چې دی هغه د الله په دیدار مشرف کېږي اوس دا چا ویلي دي چې لمونځ کې هر لمونځګزار او هر مسلمان چې دی هغه د الله په دیدار مشرف کېږي دا حدیث دی امام مسلم اولنو بابونو کې فرمایي چې ان تعبد الله او دا حدیث ته حدیث جبریل مسلم شریف کې ډېر لوی روایت دی ته حدیث جبریل ځکه وایي چې جبرائیل علیه السلام راغلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخامخ دوزاني کېناست دوزاني یعنی قیدې په شکل او رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تپوسونه شروع یا رسول الله اخبرني عن الاسلام اخبرني عن الاحسان اسلام راته وښایه احسان راته وښایه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایه چې ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ایمان اسلام او احسان دې ته وایي ان تعبد الله كأنك تراه چې ته د الله داسې عبادت وکړې لکه چې ته خدای وینې ته چې ورته ولاړې نو عبادت دې داسې کوې لکه چې ته وینې ورته ګورې او ورته ولاړې فإن لم تكن تراه اگر چې ته خدای نه وینې
लेकिन फ़इन्नहु यराक आताई स्ताद मुंस पटेन की अल्लाह बिल्कुल ताता मखामखी वो स्ता बसीरत कमजोर दे ती लीदे नशी लेकिन खुदा ताता गो दा हदीस के हदीस जिब्रील उस पैगंबर ने ली जो खुदा तागू और स्ता कुव्वत बसरी कमजोर दे ती नशी लीदे मगर दा माना नशवा कम शे तनवीर न दागी वजूद निश्त खुदा तनवीर मगर दा माना न चले खुदा निश्त जका चिस्ता आदम और दा मुस्तलजिम दा आदम जशीला रनवी कम शे तनवीर दे माना न दाने दा चले दे शी वजूद बास दे पूरे रवान च खलक कब्र आजाब निश्ता और दा निश्ता और दा निश्ता और दा निश्ता मुदाबास काफी जिन्होंने पति दगरा रवान दे चिस्ता निकल गए उसी दे दा मानाने रे चिदाशी वजूद शायद जरूरी स्ता नजर बकासिर तबे नहीं उस क़यामत की बात चंगा उगोरे नो अल तबेज़त उगोरे च कुव्वत बसरी बदा अहल जन्नत अल यो सरे बदा तल सुखालिश और यो जन्नती कुव्वत बा ददी दुनिया द यो जन्नती कुव्वत बा द दुनिया द सब पालवाना नो तासु ख्याल न दियो जन्नती कुव्वत में सिलो पालवाना में बराबर वो कुव्वत बसरी बा पकी पैदाश खुदा दोगुर ना खुदा तख्बल है ये दिया वजूह यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा देर मखुना बो पदा गौरस ताज़ी और खुदा तबगू वजूह यौमइज़िन बासिरतुन तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फाक़िरा और देर मखुना बो पदा गौरस खिरवी यरी बप्यालियती दा बे यकीन राशि च मा सर बोस अगा अमल की च जमा दमला दुखी के मा नो अंस दाव च अलखबर उगोर बला यो नुक्ता उलमा लिखनी दे च अल्लाह दा कुव्वत दुनिया की सभी की पैदा कोलिश मुफकार दादे च खुदा पाक दी दुनिया की खल्क तजान खुदा उलमा लिखी च खबर दादा च द मर्ग न रुस्त पे जन्नत के लोय खोन द मजहब द खुदा द दीदार या गब द हुरो द गलमानानो द फराकिनो नहीं लो मजहब है नो च दुनिया के दिन लिदेन अगा मजहब है बयान है अगर च द खुदा जात दा से चार वक्त है मजहब मजहब और चूंकि दार आखिरत अजीम कोर दे न दा अजीम मजहब खुदा अजीम कोर का साथ है मुजदार द परवरदिगार आलम से दे दा बद मर्ग नपास मकसूद बेसात से उस चाहता में मिलाई भी नो पाकिस्तानियान खबावल नंबर नो खुदा खबर लेकिन चला पाकिस्तानियान खुदा तनवीर निजमी जमा जीजान अर्ज दाओ छे दुनिया दावाई छे इस्लाम पे यो जेकी निश अजीजानों का इस्लाम यो जेकी निश्तनो का इस्लाम पर खानदान पे यो जेकी निश पाकिस्तान नजदानो है इस्लाम पर की निश्ता चाहता बनो तो पाकिस्तान की जो कम हमदा पे इस्लाम पूरी कीगी दाद या पे यौम पाकिस्तान के जिसम्र दिन रसवाद दुम्र पबल यौम के रसवाद लोग मुल्कुना को बागयान भी कर काफिर मुल्कुना दिया बागयान भी लाइन दे भी तो रवान दवा से दबले के से पूरी तरह इस्लाम 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 और इस्लाम लान के पस पर्दा की का सुखा लाल दाव अजीजान चुरूब चांजाम बजमून से मन सरब की सर दाव तख्तल उगोरे खल अंजाम को मुगोरे आकिबत को मुगोरे दुनिया के बांजाम खल उगोरे और मर्ग बरस को बाखिरत के मंजाम खबर दावत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई छे रूह दा बाकी तासो उगोरे छे मेराज पछपा यौ लख सलीरी जरा पैगंबरान टोल वफात शी और बैतुल मुकद्दस के पैगंबर कराने और इस्तकबाल उनका और जरा का तमीज को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दा दलील दसी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के मूसा अलैहि सलाम इब्राहिम अलैहि सलाम नूह अलैहि सलाम ईसा अलैहि सलाम दगे तोला अंबिया सर मुलाकात से पैगंबर फरमाई दी ईसा अलैहि सलाम सरम जमा तो सलोरम आसमान की मुलाकात से सुखेला
نو د پیغمبر ملاقات ورسره کېده دا دلیل د دې دی چې مسلمان مړ کېږي نه. المؤمنون لا يموتون بل ينقلون من دار الفناء الى دار البقاء. مؤمنان مړ کېږي نه، صرف د دار فنا نه دار بقا ته انتقال. عرض داو چې خبره د روح چې روح دې څه شي. قرآن کریم د روح متعلق فرمایلی دي چې دا امر ربی دی. اوس قرآن چې ویلی دي چې روح امر ربی دی او د دې علم تاسو ته نه دی درکړلی شي، نو د آدم علیه السلام نه واله تر نن پورې په دې کائنات کې چې څومره دنیا تېره او دې تحقیق د روح کړی دی، نو په دې میدان کې په هېڅ نتیجه نه دی. تېرې جمعو کې ما تاسو ته یو خبره کړې چې روح عرض دی او که جوهر دی. دا د فلاسفه او د منطقیانو مذهب دی. دوی آخر کې تور او دا لیکي دي چې وروره هېڅ پته نه ده چې جوهر دی مستقل بالذات دی او که عرض دی هېڅ پته نه ده. علامه ابن قیم فرمایلی دي چې تمام کائنات تور او ډال کېښوه او وویل چې خدای چې څه ویلي دي چې یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربي. روح امر ربي دی. تاسو ته د دې علم الله پاک نه دی. که تاسو خیال وکړئ قرآن کې وګورئ پنځه څیزونه داسې دي چې د هغې علم سوا د الله نه بل چاته نشته. ان الله عنده علم الساعه، قیامت به کله سوا د الله نه معین تاریخ د قیامت هیڅ چاته معلوم نه. وینزل الغیث، باران به کله کېږي سوا د الله نه معین تاریخ د باران هیڅ چاته معلوم نه. ویعلم ما فی الارحام، د مور په رحم کې چې معلوم کې دا هلک دی او که دا جینۍ ده سوا د الله نه بل هیڅ چاته پته نه. وما تدري نفس ماذا تکسب غدا، ایس نفس په دې قادر نه دی چې زه به سبا څه کار کوم، سبا به زه څه کوم. اراده یو څه کړي او ورپېښ بل څه شي. وما تدري نفس بأي أرض تموت، ایس نفس ته دا علم نشته چې زما مرګ به په کومه ځمکه باندې زه به کوم ځای کې مړ کېږم. د دې پنځو خبرو علم سوا د الله نه بل هیڅ چاته نشته. عزیزانو بل وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، د الله په نس هغه خزانې دي هغه مغیبات دي چې سوا د الله نه د هغې علم بل چاته نشته. لن یو مثال واو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د کله نه په قبر مبارک کې د هغې دفن شوی دی هغه ورځ نه واله تر ننه پورې 80,000 ملایکې د شپې راځي او روضې مبارکې نه ډېر چاپېر ولاړ او درود و سلام پرې وایي. دا چې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د غنټې د نشان در سره کلک کړئ. تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ. ډېره مننه. والسلام.